وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل تو غنی مطلقی ایزل جلالو من فقیری مطلقی بیقیل قالو تو کریمی من گداری مطلقی تو عزیزی من ذلیل مطلقی إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه زمان دعزت طلباء كرامه الله پاک احسان پزان بانی اوان دی مصروف وقت کی زمانگا استاذ و ذہنونا و زمانگا ارادی اللہ قرآن کریم ترجمه کولتا اللہ زمان زلغا کله چې د انسان الله پاک ته د خیر په نظر وګوري نو انسان له دغه توجه خیر راوړي د بني آدم زړونه د الله پاک په قبضه کې دي یقلب کیف یشاء د بندگان زړونه اخوا چې کوم ځای نه مشکات شریف کی بتاسو حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلی د انسانانو د داسې دي لکه پر ځمکه باندې چې بڼکه پرته بڼکه سپکه هوا چې راوړي دا بڼکه وچه دا بڼکه د خپل اختیار نه بچي چې هر باندې وزیده راوړي مقامات کې هم دا سوال کړی دی صاحب د مقامات وقلبا متقلبا مع الحق ولا يتاسي يوزودر نظارة حكم ولد ألت أولي أو دا دي قلب وين دي زلطة دا قاربيك قلب وين ديتا وما سمي الإنسان إلا بأنسه ولا القلب إلا أنه متقلب انسان ته چې د انسان وي د کې د محبت معنا پراته ده دا محبتي معنا مو شزونو کې نشته چې کومه معنا د انوثت په انسان کې ده او د په دې بدن کې یو اندام دی زړه ورته وي قلب ورته وي او دا قلب ورته په دې وجه وي چې اوري راوړي دی وخت کې الله زمونږ ستاسو زړونه راواړوله د یو خیر د کار په اراده باندې او د کوم کتاب زده کولو چې موږ راځو دا کتاب د آسماني د کتابونو نه جوړ او دا الله اخرنی کتاب دی چې ټول کتابونه یې منسوخ کړل او کله زمکه په سر چې څومره مدارس او څومره کتابونه وایي هم د دې کتاب خادمان نحویان خدمت د قرآن کوي صرفیان خدمت د قرآن کوي اصولیان خدمت د قرآن کوي فقها خدمت د قرآن کوي محدثین خدمت د قرآن کوي د میراث علما خدمت د قرآن کوي خدای وایي ذلک الکتاب لا ریب فیه د توحید داسې جمله خدای ویلي ده چې دا د بل کتاب په سر کې نشي لیکلی ذلک الکتاب لا ریب بخاری په سر کې دا ټکی نشي راغلی
ذالک الکتاب لا ریب فیه. مسلم شریف پسر کې دا نشته چې ذالک الکتاب لا ریب فیه. دا یو کتاب دی چې قرآن دی چې په سر کې دا جمله ده چې ذالک الکتاب لا ریب فیه. او دې کتاب ته خدای پاک قرآن شریف کې نور ویلې. نور معنا د رڼا. نو خدای چې موږ ته دا رڼا رالېږله نو الله ته علم و چې دا بندګان دې رڼا ته محتاج. لقد جاءكم من الله نور. دا یوه تاسو له رڼا راغله. انسان نور ته محتاج دی. انسان ستورو سپوږمۍ ته محتاج دی. خو احتیاج د انسان نور او سپوږمۍ ته کم دی او د انسان احتیاج قرآن ته زیات دی. دا ولې د انسان احتیاج نور سپوږمۍ ته کم دی؟ په دې نور باندې وریځ راشي نو نور نه انسانان خپل حاجتونه پوره کوي. په سپوږمۍ باندې وریځ راشي سپوږمۍ نه انسانان خپل حاجتونه پوره کوي. په نور شپه راځي لیکن انسان خپل حاجت پوره کوي. انسانان د مور نه رانده پیدا شي هغه رانده خلک خپل حاجتونه د ژوند پوره کوي. تاسو به لیدلي که لیدلي نه اورېدلي به وي د ړندو خلکو مهارت د دنیا چې یو سړی ړوند دی خو ګوره د دنیا په یو کار کې فن کې ماهر دی. ړوند سړی زما ملګری دی چې د خټو دیوال وایي. د خټو په دیوال باندې ناست او دیوال مسخي وایي خټ او بالکل داسې ړوند دی چې توبې به وباسي. د قرآن حافظ هم دی